مثال په تور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث پر رڼا کې په خپل پوره ژوندۍ کې درې قسمه وخت پر اوسې دي: وفرا، لما، جمعه. وفرا هغه وختو ته وایي چې د دې غوږ د نرمۍ حصے پورې را رسېدلې دي، د دې ځینې یو شانتې اړولې دي او د غوږ د نرمۍ حصے پورې را رسېدلې وي، دکې ته وایي وفرا. او لما د دې اوږې او د دې غوږ د دې نرمۍ حصے د دې منځ حصے پورې دومره وخته هم نبی علیه الصلاۃ والسلام پرې غوښتي. او جمعه د دې اوږو پورې د جهاد په موخه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام وخته پرې غوښتي. ټول زندگی نبی علیه الصلاۃ والسلام په سر مبارک باندې وخته پرې غوښتي دي. دینه معلومه ده شو چې په سر باندې وخته پرې غوښتل د نبی علیه السلام دایمي سنت دی. یو سنت عبادت دی، یو سنت عادت دی. مونږ تاسو په موږ کې، په زکات کې، په حج کې، په جهاد کې چې کوم طریقه اختیارو دغه ته وایي سنت عبادت، په دې مستقل اجر. یو سنت عادت دی لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام وخته داسې پرې غوښتو، نبی علیه السلام په داسې کېناستو، نبی علیه السلام په داسې ګرځېدو، داسې خبرې به کولې. دا سنت عادت دی. کو یو انسان د محبت په وجه باندې د سنت عادت هم تابعداري وکړي، دا قابل اجر دی، الله به اجر ورکړي. نو دا روایاتونه معلومه شوه چې غونډه زندگی نبی علیه السلام ښکلې غټ وخته پرې غوښتي دي. د دغې حدیثو په رڼا کې علما وایي وخته دا د انسان زینت دی، ښایست دی. زاد المعاد کې علامه ابن قیم رحمه الله فرمای لم يحلق رأسه الشریف الا 4 مرات. په ټوله زندګۍ کې نبی علیه الصلاۃ والسلام 4 پیره سر خرولې دي، سر یې ګنجې کړی دی. او بیا لیکلي دي چې دقه صرف د حج او د عمرې په موخه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د سر ګنجې کول ثابت دي، خو صرف د حج او د عمرې په موخه باندې. د دین علاوه څوک نشي ثابتولی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین علاوه سرګنجې کړي. نو مستقل سنت وخته پرې وصل دي. نو موږ تاسو لم پکاره چې وختو شوق کوو، نو بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د محبت په وجه باندې وفرا یا لما یا جمعه مطابق وخته پرې. دا علما، دا دیندار خلک، دا مجاهدین دیو په دغه سنتو باندې عمل کوي. ښکلې وختې پرې غوښتي، هڅې وخته دې پرې غوښتل. من کان له شعر فلیکرمه، چې وخته ساتې د هغې اکرام به هم کې، د هغې خیال به ساتې. نن سبا وخت کې مثلا دا د دې به په شیمپو باندې پاکوالی راولې، صابون باندې به وینځئ، د دې دپاره د تیلو اهتمام به کې. نو خیال به هم ساتې دا ده چې سنت دې پرې غوښتي او شګړ ګرځئ چې د سنتو په وجه ستا په وجه خلکو سنتو پسې خندا کوي. داسې به هم نه کوي، ښکلې پاک صفا به ساتي. د دې روایاتو په رڼا کې علماو لیکلي دي کم خلک چې د دغه وختونو خلاف وخته سموي